د کوزدر تسلیدنزي د زراعت سره د ځمکې لاندې اوبو سطح په بره کولو په شمول یوازې کوزدر نه ملکنډ ډویژن سیلګرۍ ترقۍ دپاره د اهمیت وړ منصوبې سانام ډیم اسبن کار شروع کولو دپاره د ځمکې په ټیسټ کار شروع شوی دی. د دې دپاره د راغلي لاهور کنسلټنټ انجینیر جیولوجسٹ محمد افضل وینا ده. سانام ڈیم کا ہے یہ ہم نے اس کا سٹارٹ لے لیا ہے اور اس کی سوائل انویسٹیگیشن شروع ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو 2 مہینے کے اندر کمپلیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. جتنا بھی کام ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو جلدی از جلدی فنش کر دیں تاکہ لوگوں کو اس کے جو فائدہ وہ حاصل ہو سکے. د ځمکې د ټیسټ دپاره د مشینرۍ سایټ ته په راتلو متاثرین سانام ډیم یو ځل بیا د بینرو او تورو جنډو په لګولو په احتجاج وو چې د خبرو او جرګې په ذریعه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلۍ غړي همایون خان د دې جرګه وکړه. د دې نه مخکې هم د ډیم اواز ذکر الله خان په وخت کې ډیم نه دغه شروع شو، بیا د بخبیدار خان په وخت کې شروع شو، بیا د حکومتونو بدلېږي. زه چې کله ام پی شوم ما ته دا خبره وشوله چې یاره د ډیم پیسې کمې دي یا دا دروغ دي یا رښتیا دي یا کمې دي یا زیاتې دي. زه په خپل حیثیت باندې په ذاتي حیثیت باندې زه ټیکداري کوم نو ما ته د شي لږ څه نه پته ما چې زه دا ډیزاین وګورم. ما پکې دومره وړه زه اول درغلم د جومات ته چې زه ورشم د خلکو دا ګیله وه چې ام پي زموږ خواله نه راځي یا مخکې ام پي نه راکړو. زه دې جومات ته راغلی ما زه هغه پورې د خانوجي کوم خواوشا هغې ته تللی ما بیا بل ځل راغلی ما 4-5 جرګې تقریبا ما په خپل ذاتي حیثیت باندې کړي دي او د خلکو دا زموږ یو وروڼه دي. داسې یو کار چېرته کې به نه کوو چې په هغې باندې مونږ یو سړي ته نقصان رسوو بل چاته پیدا کوو. که دا سړک دی که سکول دی که هسپتال دی که بجلي ده دا ټول په هوا کې نه راځي. که بجلي ستن راځي د چا ځمکه به نیسي د چا په دې چکدره کې که تاسو وګورئ نو په دې کورونو باندې دا 200 تاره تللي دي او چې دا غلط رابر وختلی وم چې ورته وګورئ د چکدره داسې بڼلې شوې ده. خو دا له ګولنګول بجلي راغلې ده او د مردان نه هم راغلې ده او سوات ته هم تللې ده ګولیر ته واپس هم تللې ده. دا د قوم د ترقۍ کارونه دي. په بجلۍ کې ترقي ده، په سړک کې ترقي ده، په سکول کې ترقي ده، په یونیورسټۍ کې ترقي ده، په ډیم کې ترقي ده، په وله کې ترقي ده. 16 لک روپۍ د ځمکې لپاره وي او 466 کنال ځمکه په دې کې راتله. مونږ ولګېدو چې یاره دې خلکو ته پیسې زیاتې په هغې کې یو ټیکنیکل مسله داسې وه چې کله مونږ د ډیم پیسې د ځمکې پیسې سیوا کوو نو دا د 3 میسې نه چې سیوا کېږي دا ډیم بیا نه کېږي. ستاسو په پیور کې ستاسو د ښېګړې لپاره مونږ دا ډیزاین چینج کړو. زه چې کوم دی نو دا په ځمکه کې نه دا په اسمان کې دی. مونږ د دغې لپاره سوال راغلي حکومت چې کوم دی نو که تاسو سوال ومنو ښه په قرار باندې به دلته کار کېږي، دلته به ټیسټ وشي، دلته به میاشت پس به بیا ټیسټ ریزلټ راځي. کېدای شي 2 میاشتې پس کار شروع کېږي، 3 میاشتې پس کار شروع کېږي. چې کله کار شروع کېږي دا به ستاسو په رضا باندې وي، ستاسو د خیر لپاره وي. خواوشا علاقه به دغه شي. په دې ټول ملکنډ ډویژن کې د ډیم نشته ولې په بونیر کې نشته، په شانګله کې نشته، په سوات کې ډیم نشته، په باجوړ کې نشته، په چترال کې ډیم نشته، په اپر دیر په لوی دیر کې ډیم نشته. یو نوم دی دا وړوکی ډنډوخۍ ده دا ریزروایر دی. ښکته خلکو ته به ترې اوبه کوي لاړې به شي کنې زموږ د دې خواوشا کویانو ځمکې د چینې به زیاتې شي او په دې علاقه کې به د سیل صفا لپاره نن سبا ټوریزم ټول نه ښه انډسټري ده. دلته کې به دوکانونه جوړ شي، مارکیټونه جوړ شي، ښکته نه به خلک راځي دلته کې به چې کوم دیانو دغه کوي. نو دغې لپاره سوال له خلک راغلی دی. باقي د ډیزاین چې کوم مطابق دی څوک وایي چې دا به په بازار کې ډوبېږي، څوک وایي دا د هغې د ډیزاین زه تصریح در کوم چې کوم ډیزاین یې د هغې به ته نښه وایي چې دې نه به په بره څوک نه ځي. د هغې لپاره مونږ نن دغه سوال راغلی چې یاره په قراره باندې خبره وشم ډېره ښه. دې نه وروسته د متاثرینو مشر محمد توپیل او دلاور خان خپلې غوښتنې وړاندې کړې. کوم پرویز خټک کوم شی مقرر کړی و هغه همایون خان هغې په دې پوه دی. په هغې باندې د ده پڼ کمیږي او نه پې د داسې عزت کمیږي. زمونږ سره به تاسو دا ام پي ایس به تاسو به دا وعده کوئ چې مونږ به بوځئ وزیراعلی له مونږ به خپله خبره په خپله کوو. کېدای شي زموږ دا خبره ومني په هغې کې به ستاسو زموږ څه تاوان خو نه وي که نه. وزیراعلی له به مونږ وځي مونږ به ورته خپله خبره کوو. که ویې نه منله بیا به هم دا ستاسو سره جرګه کوو چې ستاسو څنګه خوښ وه هغسې به کوو. یو خبره به هم وشي چې بهی 2 امپینګانو نه دی کړی دا سپڼ امپی راغی هغه دا کار وکړو خلک یې خپل رضا کړه. نو دا هم زموږ دپاره ستاسو دپاره به د فخر یو اعزاز خبره شي. تاسو به زما خیال 3 امپی ده که 4 را روان دي چې دا سیس بار بار راځي او دا مخکې هم شوی دی بار بار کېږي. خو خیر دی تاسو وایئ چې لکه دغه لږ بدل شوی دی مطلب دا چې بند به لږ رابره کېږي د هغې دپاره ټیسټ کېږي ودې شي. د غوښتنو په جواب کې د همایون خان وینا وه. زه به هغه کار کوم چې ټول قوم ته دې خیري تاسو ته تېل خیري چې د حکومت داسې دا ځای داسې نه دی مقرر کړی چې بس خامخا
هغوی د دې لپاره به سروې کړي سروې لپاره د ځای مقرر شوي په دې ځای باندې به ډیم جوړېږي په دې زما واده ده چې زه به هلته خبرې زه کوم به ستاسو مخکې چې زه انتهایي کوشش به کوم چې یاره زه ستاسو لپاره پیسې یو بد وکړم اوس هم درته وایم چې ځمکه کمه شوله پیسې زیاتې شوې لاره زړې نه یو بد به شوي دي زه وایم چې د دې نه هم زیاتې یو بد درې شي او کوشش به کوم په دې باندې زما نه خو نه کمېږي نن زما سره 3.5 ارب روپۍ په دې تحصیل کې لګي سړکونو لګي په سکولونو لګي په بایپاس باندې لګي په بل څه کې لګي نو زه به خوشحاله یم چې یاره دا پیسې دلته کې تاسو ته زیاته معاوضه راشي او تاسو په دې شکریه ادا کوم چې یاره تاسو دې خبر نه انکاري چې یاره دومره خامخا نه جوړېږي خو دا وایي چې یاره مناسب معاوضه د مناسب لپاره به زه کوشش کوم تاسو هم کوشش کوئ دلته به ټیکهدار راځي خپل کار به کوي اوس کوم د ټسټ هغه پورې چې ده باقي انشاءالله په دې کې میاشت دوه سوره وو پکې موږ جرګې هم کوو دغه هم کوو دین وروسته اسسټنټ کمشنر چکدره محمد عبدالله همایون خان او نورو د سایټ کتنه وکړه چې په دویمه ورځ د ځمکې د ټیسټ لپاره مشینري راغلي او کار روان شوی دی د دیرلوي سپایانو دغلته د کارکونکو د حفاظت لپاره ټینټونه لګولي دي او د پولیس موبایل هم وخت په وخت ورځي د سانام ډیم زنخ کار منصوبه کال 1902 کې منظور شوی و چې د صوبایي اسمبلی غړو ډاکټر ذکر الله خان کال 2015 تر 10 او بیا بخبیدار خان کال 2014 نه تر 19 پورې کار شروع کولو هڅه وکړي خو د متاثرین سانام ډیم د احتجاج په نوم ناکام پاتې شوی همایون خان په دغه سلسله کې کامیابی طرف ته روان دی الله دې کی چې دا منصوبه سر ته ورسي